بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن أو قال البدع وصب أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چې خادم بولی څوک ځان د صحابو، چې خادم بولی څوک ځان د صحابو، په منشور به وي قربان د صحابو. یو ذره به ترېنه اخوا دېخوا نه ځي، په لار به نیغ روان د صحابو. زما قابل قدر خوږو استادانو، علماء کرامو، طلباء عظام او درنو مېلمنو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، نن زما د تقریر موضوع د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین شان. محترم اوریدونکو، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ها مبارکې هستیانې وې چې الله تعالی په تمام کائنات کې خوښې کړې وې، او بیا د خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پاره منتخب کړې وې. زما محترمو، زما د پیغمبر دوستان صحابه دي، زما د پیغمبر ملګري صحابه دي، زما د پیغمبر یاران صحابه دي، زما د پیغمبر سره جهاد ته تللو والا صحابه دي، زما د پیغمبر سره تکلیف برداشت کولو والا صحابه دي. صحابه که د جنگ په میدان باندې وګورې، اول قربانۍ والا صحابه دي. که د شهادت په میدان باندې وګورې، اول وینې ورکولو والا صحابه دي. زما د پیغمبر سره مینې محبت والا اول صحابه دي. زما د پیغمبر ستوري صحابه دي. زما محترمو، توجه مو غواړم، او ای د اصحاب رسول دشمنانو، تاسو محنت کړی دی، سوچ مون کړی دی، منصوبې مون جوړې کړې دي، کوشش مون کړی ده، منډې مون والی دي، د بیل د رکاوټ دپاره مونږ هات کړی دی، عزم مون کړی دی. انشاءالله العزیز دا بیل به د دې د ملک د قانون دپاره ایسه جوړوو. دا ملک به په تشویش باندې دا ملک او خاوره ګرموو. د دې ملک نه به غدار د ختم نبوت شړو، د دې ملک نه به غدار د اهل بیت شړو، د دې ملک نه به غدار د صحابو شړو. زما محترمو، انشاءالله العزیز په دې ملک کې به د صحابه کرامو او د عزت ناموس قانون راځي، په دې شکل به راځي. ګستاخ د رسول، ګستاخ د صحابه به د دې نوجوانانو په محنت او په کوشش سره انشاءالله تقتدار ته خجو. انشاءالله بقول شاعر وایي تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي، تورې ډېرې دي خو زړه د خالد غواړي. ته خالد بن ولید شاه جهان ستاره. زما محترمو، توجه مو غواړم، زما عشق صحابه، زما جنون صحابه، زما محبت صحابه، زما عبادت صحابه، زما په خوله باندې ذکر ته صحابه، زما ژوند او مقصد صحابه. زه په هر ځای کې صحابه صحابه کوم، یوه ناره لګوم، ځکه یې لګوم چې زما د پیغمبر شاګردان صحابه دي، زما د پیغمبر خادمان صحابه دي، زما د پیغمبر مریدان صحابه دي، زما د پیغمبر زده کولو والا صحابه دي، امت ته رسولو والا صحابه دي. یاد ساته، نن درته د سټیج نه د اعلان کوم، ای د صحابهو دشمنه، ای د ختم نبوت دشمنه، ای د مدرسو دشمنه، ای د اسلام دشمنه، ای د دین دشمنه، ای د مساجدو دشمنه، ای د علماو دشمنه، ای د طلباو دشمنه. ستا ظلم به برداشت کو، ستا تشدد به برداشت کو، په لاسونو کې هتکړۍ به برداشت کو، په پښو کې پیړۍ به برداشت کو، بچه یتیمانان کېدل به برداشت کو، ښځې کونډېدل به برداشت کو، مور او پلار بې اسرې پرېښودل به برداشت کو. لیکن زما په رب کعبه باندې قسم مې چې د صحابه کرامو او د ختم نبوت دپاره یو لفظ غلط نه برداشت کوو او نه برداشت کولی شي. انشاءالله د ختم نبوت دپاره او د شان صحابه دپاره ټکراویږو به او د ټکراولو حق لري انشاءالله. محترم اوریدونکو، الله تعالی دې موږ تاسو ټول نارینه او زنانه د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین په نقش قدم باندې روان کړي. زه د خپل تقریر اختتام په یو شعر سره کول غواړم. نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان،
न मौत से डर है न जीने का अरमान, बस एक ही जान है वो भी शान सहाबा पे कुर्बान। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।